بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، بعض خلک اعتراض کوي کاغه عوام دي او کاغه بیا په دي مولیانو کې مختلف خلک دي د مختلف جماعتونو دي چې دیو په اسمبلی کې سګړي د اسلام د پاره او د دین د پاره بار بار د اعتراض په باندې کیږي. نو زړې خبرې په پازې باندې پرېږدو، خو تاسو کتلی شئ چې څوک د صحابه کرامو ګستاخي کوي او څوک د صحابه کرامو بے حرمتي کوي، هغه تاسو ته معلوم دي چې هغه کم خلک دي. نو د دغه خلکو خلاف چې کم دی په اسمبلی کې دغه بیل مخې ته راوړی شو چې څوک د صحابه کرامو ګستاخي کوي نو هغې ته به چې کم دی دا سزا میلاویږي. یقینا دا د دین او د اسلام کار دی اور دا یو ډیر بہترین کار دی. آپ کو بتایا قومی اسمبلی نے صحابہ کرام کی توہین پر سزا سے متعلق تعزیرات پاکستان ترمیمی بل منظور کر لیا ہے. بل کے تحت صحابہ اور امہات المومنین کی توہین پر کم سے کم سزا بڑھا کر 10 سال قید کر دی گئی ہے. زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہوگی. زموږ د علماو د برکت نه دغه بل چې کوم د مخې ته راغی او په دې باندې به انشاءالله عمل هم کیږي. نو څوک چې دا اعتراض کوي هغوی خو صرف چې کوم د علما بدنامي او د علماو بدنامي غواړي. کاغه په عوامو کې بعضې خلک دی، کاغه دا بعضې جماعتونو والا خلک دی چې هغوی دا علما بدنامول غواړي. نو دغه یو ښکاره ثبوت دی چې ستاسو د وړاندې موجود دی، تاسو لیدلی شئ. نو یقینا زموږ دپاره دا د خوشحالۍ خبره ده او د هغه خلکو د خولو د بندولو لپاره خبره ده چې کم خلک ورځ او شپه زموږ په علماو پسې غاپي او د هغې د بدنامولو مختلف کوششونه کوي. نو الله رب عزت دې زموږ د علماو سره مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.